الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. اما بعد. پاکو قدر مندو اوریدونکو نارینو زنانو الله عز وجل سره زمونږه په خپل خوږ ایمان خوشاله ساته. الله عز وجل دې څومره تر آدم علیه السلام پورې مؤمنان مسلمانان نارینه زنانه وفات شوي دي، الله عز وجل د هغوی مغفرت نصیب کړي او مغفرت نه پس دې الله عز وجل د هغوی درجات بلند کړي. بیا څومره مؤمنان مسلمانان په مخ د ځمکه ژوندي دي، راتلونکي څومره نسلونه د مؤمنانو مسلمانانو کافران مشرکانو کې څوک مسلمانېږي، الله عز وجل د هغوی هم په دواړو جهانونو کې د خیرونو د خوشحالو فیصلې وکړي. الله عز وجل دې موږ او تاسو موجوده او راتلونکي ټول نسلونه د کبر رنګ رنګ عذابونو وساتي او څوک چې وفات شوي دي څه قسمه ګناهونو د غلطیانو د کوتاهیانو د کمیانو د زیاتیانو د وجې نه د کبر عذابونو کې اخته دي، الله عز وجل دې هغوی ته د هغې نه خلاصې نصیب کړي او زموږ په حق کې دې الله پاک د خیر معاملو د خیر فیصلې وکړي. آمین بجاه النبی علیه السلام. پاکو قدرمندو تاسو بهتره معلومه ده رمضان المبارک میاشت بله جمعه چې راځي موږ به انشاءالله د رمضان المبارک یو څو روژې پکې نیولې هم وي. الله عز وجل دې په خیر خوشحالو باندې او د خپلو کوروالو د خپلو اهل بیتو د خپلو ګاونډیانو باندې د خیرات او صدقو کولو دپاره د هغې باندې د رمضان المبارک په ښایسته طریقې سره تیرولو دپاره د الله پاک د ټولو بېوسه خلکو له وسونه ورکړي. الله پاک د ټولو جیبونه په حلال رزق باندې ډک کړي. رمضان المبارک میاشت مبارکه را روانه ده، دا ډیرو برکتونو د خوشحالو د عزتونو مبارکه میاشت ده. په دې کې څومره زیات چې عبادت کېدی شي موږ او تاسو له پکار دي چې زیات نه زیات عبادت په دې کې وکړو. خو په ذهن کې یو خبره راځي چې الله پاک عبادت ته خوشحالیږي، خو الله چې کله انسان بیا نور حقوق پوره کړي وي د نور مخلوقاتو عبادتونه وکړي ښه ډېر وکړي، خو خیال اول دې طرف ته ډېر ساتئ چې د چا حق درمانې نه وي پاتې، چا سره هم زیاتې نه وي کړې، د چا حق هم ناحقې طریقې سره ځان لاندې کړې نه وي، ځکه چې الله پاک به عبادت ته خوشحالیږي. خو که د چا حق زمونږ په غاړه باندې او دې مبارکه میاشت کې چا راته لږې خیرې وکړي نو زمونږ هغه ټول عبادتونه به ابس لاړ شي، ضایع به لاړ شي، فضول به لاړ شي. الله پاک به د هغې بیا موږ او تاسو له هېڅ اجر نه راکوي. موږ باسې ځان ستړي کړو خو د هغې به څه اجر نه وي. کوشش دا وکئ د عبادتونو د برکتونو میاشت ده، خو دا برکتونه مونږ او تاسو ته به هله میلاویږي، عبادتونه به هله قبلیږي چې کله د نور چا حق زمونږ او ستاسو په غاړه باندې نه وي. دا نه چې یو انسان دی د بل حق یې ځان لاندې کړی وي او بیا په بریتونو باندې ګوتې راکاږي، شونډې ګیره غوړه ګرځوي چې مونږه مونځونه کوو، مونږه نفلونه کوو، بس د الله پاک در ته پراته یو، حالانکه د بل چا حق به یې والی وي، پیسې به په حرامې طریقې سره د روجو دپاره پیدا کړي وي. نو دغسې قدرمندو حالات مه جوړوئ ځان ته چې الټا الله پاک د ثواب په ځای د عذاب بیا درکړي. د برکتونو د ثوابونو مبارکه میاشت ده،
لہذا عبادتونو پکې وکړئ. خو حالا چې کله د چا حق درمانی نه وي، څوک هم خفه کړي نه وي، د چا پوله پټیمه ځان لاندې خېټې لاندې کړی نه وي، د یتیم د مسکین د خپلو ماتحت حقوق تاسو ځان لاندې کړي نه وي، د کور مشر یې تا د کور د نورو خلکو حقوق نه وي ادا کړي، د کلي مشر یې تا د کلي والو حق نه وي ادا کړی، د هغې په حق باندې خپل ځان ساتي، د ښار مشر یې، د صوبې مشر یې، د ملک مشر یې، خدای دې کړي چې د هر څه مشر یې. مونځ 2 رکعته نفل اړو کومه، خو اول هغه حق ادا کا کوم چې ستا په غاړه باندې دی. الله پاک به تعالی په دې باندې ډېر اجرونه درکوي، ډېر ثوابونه به درکوي، ډېرې درجې به دې اوچتوي. خو دې طرف ته اړو سوچونه کې چې د نفلونو طرف ته راوړي او خپل حق در نه پاتې وي چې څه ستا په غاړه باندې. الله پاک به د قیامت په ورځ بیا دې تپوس کوي، په دې باندې بیا غاړې نیولې کېږي چې ستا په غاړه باندې څه حق و، څه ډیوټي وه، ستا په غاړه باندې د چا حق و تا هغه نو پوره کړی، صرف منځونو ته ولاړ وي، هغه څیز ته ولاړ وي چې ستا پکې یو 2 پیسې خرچ کېدي نه، ستا پکې څه بدن نه خوله وته نه، ماسخپاران په خپل کور یو کوټه یو ګوټ کې ودرېږه چې اوږده رکعتونه کوو. بېشک الله پاک اوږدو رکعتونو ته خوشحالېږي. خو حالا چې کله د چا په غاړه باندې د بل چا حق نه وي، د چا په خېټه کې د بل چا ناحق مال نه وي پروته، د چا په جیب کې د چا بل چا ناحقې پیسې نه وي پرتې، د چا په کور په المارۍ کې د بل چا د ځمکې په ناحقه کاغذونه نه وي پراته. غرض خپل حالات اول وګورئ، خپل ګناهونو باندې خفه کېدئ، خپل معاملاتو ته وګورئ، معاملاتو خپل کاغذونه اول صفا کوئ. د رمضان مبارک د میاشتې نه مخکې ځکه زه خپل ځانې چې کله عمرې له تللی وم نو زه حجر اسود له نه وم ورنږدې شوی، ما به لرې نه استلام کولو، ما به لرې نه سلام کولو، د وجې دی چې هلته به ډېر زیات رش و او هلته رسېدنه بغیر د دیکونه نه کېږي. صحیح ده، ما کې یو نیمه زور و، ما به چاله دیکه ورکړی وې، ما به ځان حجر اسود ته رسولی وې، ما ته به هغه ثواب میلاو شوی وې. خو که خدای مکه زما د وجې نه چاته لږ دک رسېدلی وې، درد رسېدلی وې، زما د دیکې د وجې نه چا درس خوړلی وې، د هغې لاس خپه مات شوی وې، هغې ته نور څه تکلیف او نور څه نقصان رسېدلی وې، او د حرم شریف په مطاف کې راته خیرې کړې وې، د هر حجر اسود سره نږدې راته خیرې کړې وې، نو زما هغه حجر اسود له ورتلل ماله بیا هېڅ فایده نه کوله. همدغسې قدرمندو اول خپل حقوق پوره خلاص کړئ. ستاسو په غاړه باندې څه ذمهواریانې دي، څه د چا حقوق دي، هغه کاغذونه اول خپلې کاتې کلیر کړئ. تاسو باندې چا قرضونه دي هغه اول کلیر کړئ. که ستاسو په چا باندې قرض وي پوهېږي چې هغه غریب دی، هغه یې نشي ورکولی، ته صاحب استطاعت یې، الله پاک تعالی نور ډېر مال درکړی دی، معافي که ورته ووایې ما درته معاف کړی د الله رضا دپاره، دا ستا د یو عمل به هم الله پاک تا دپاره د بخښنې ذریعه سبب وسیله وګرځئ، خو د اخلاص نه وکړئ. کوشش دا وکړئ رمضان المبارک راتلو نه مخکې خپل ټول اعمال، خپل ټول معاملات، خپل ټولې کاتې کلیر کړئ، صفا کړئ، د چا حق په ځان باندې مه پرېږدئ. د هغې نه بعد عبادت وکړئ، بیا د عبادت په خوند باندې به تاسو پوه شئ، د عبادت په لذت باندې به تاسو پوه شئ. بیا ورکوټې غونته خبره چې کله وی کم نو څوک به وخاندي، خو د عقل والو دپاره دې کې ډېره جوره خبره ده. په یو مولانا صاحب چاته ویلي چې یاره ته مونځ نه کې، راځه مونځ شروع کا، ته یو ځل دې مونځ خوند واله، بیا به تعالی عمده شان ګرځېدنه خوند نه درکوي، ته به هر وخت په مونځ ولاړې. هغه کس ورته وایي استاد جي تا د بېلمانځی خوند نه دی کتلی، ته یو ځل په بېلمانځی باندې شروع شه، بیا به تعالی مونځ خوند نه درکوي. خبره په خوند کې ده. دا خوند کله چاته میلاویږي د عبادت، هله میلاویږي چې کله انسان خپل زړه صفا کړي، خپل معاملات صفا کړي، خپل مازغه صفا کړي، او بیا الله پاک ته ودرېږي چې الله زما ګناهونه څومره چې زما وس و ما توبه ویستې ده، بیا تا ته ودرېدم، معاملات څومره چې ما صفا کولی شو ما صفا که،
چې کوم نشم معاملات صفا کولی، کوم معاملات نشم ختمولی، یا الله ته مې مددګار شي. زه عاجز یم، خپل ټول ګناهونه منم، خپل هره معامله منم، خپل هره کمزورتیا منم. بس ته مې ربي، زه دې بنده یم، زه تا ته ودرېږم، زما ګناهونه معاف کړې. چې کوم ګناهونه یا کوم معاملات زما داسې دي چې هغه زه نشم پوره کولی، هغه زه ختمولی نشم، یا الله ته مې مددګار شي. بیا تاسو مونځ ته ودرېږئ، بیا تاسو نفلونو ته وګورئ چې الله پاک تاسو له په هغې کې څنګه خوند درکوي، څنګه لذت درکوي. افسوس چې مونږ خپلو معاملاتو کې اول ډېر پاتې یو، په مونځونو کې ډېر مخکې یو. خلکو ته ښایو چې پلانکې خو ډېر اوږده اوږده مونځونه کوي، اوږدې تسبیح ورسره دي، ډېرې روجې نیسي، ډېر ښه اخلاق کوي. خو چې کله زمونږ چا سره معامله راشي، بیا د هغې ته پته لګي چې زمونږ دننه خپل هغه اصلي انسان څنګه دی، په معاملاتو کې مونږ بیا څنګه یو. زه مور سره څنګه یم، زه ورور سره څنګه یم، زه پلار سره، زه زوی سره څنګه یم، زه خپل ګاونډي، زه خپل خور او زه خپلې ښځې سره څنګه یم، خپل زوی او خپلې لور سره څنګه یم. نبی علیه السلام ته صحابي رضی الله تعالی عنه وفرمیل دا پلانکې شخص ډېر ښه انسان دی. نبی علیه السلام ورته وفرمیل آیا ستا د سره څه معامله راغلې ده؟ هغه صحابي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې نه یا رسول الله علیه السلام، زما ورسره څه معامله نه ده راغلې. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې کله دې ورسره څه معامله راشي، بیا وایي چې دا انسان ښه دی او که ښه نه دی. نو همدغه شانتې خپل معاملات اول صفا کوي، د رمضان مبارک د راتلو نه مخکې. قدرمندو، د رمضان مبارک سره نسبت د وجنه یو څو مسائل درته بیانېږي. د روژې سره تعلق لرونکي چې روژه په څه باندې ماتېږي، په څه باندې نه ماتېږي، په څه باندې صرف قضا وي، په څه باندې کفاره وي. قضا څه ته وایي، کفاره څه ته وایي، مختصرا درته په مختلفو جملو کې بیانېږي. نن درته هغه څیزونه بیانېږي چې په هغې باندې روژه ماتېږي. مونږ ډېر داسې معاملات وي چې هغه خپل ځان نه وکړو، بیا چا نه تپوس هم نه کوو. نو د دې د وجې نه مونږ غواړو چې تاسو که مونږ نه تپوس هم نه کوئ، چې ستاسو ذهن کې پهله نه څه نه څه موجود وي. د شعبان په میاشت کې چې کله د 15 د شعبان ما بیان وکړو، یو څو خبرې مې وکړې، بیا مې ویل چې زه به درته ورځ نه ویم چې تاسو نه راته پته ولګي چې تاسو کې څومره د مینې والا، د شوق والا خلک یې، چې بیا ما ته پته ولګي چې څومره خلک ما نه تپوس کوي. الا ماشاء الله 2-3 کسانو نه زیات ما نه چا تپوس ونه کړو. مطلب زموږ د جمعې دا بیان صرف فارمیلټي وي، صرف خبرې وي، په یو غوږ واوره، په بل یې وباسه. کیدای شي دلته کې هم څوک نه اوري، په خپلو سوچونو کې لګیا وي. مطلب زموږ د جمعې بیان لاړو، څوک اهمیت نه ورکوي، نه یې څوک په شوق سره اوري، نه ولا څوک اهمیت ورکوي. خو زه خیر زموږ په غاړه دي، مونږ به خپله غاړه خلاصو. که تاسو یادوئ او که نه یادوئ، که چاته څه معاملات پېښېږي، اول خو د جمعې بیان ته لږ وغږېدئ، په ځان باندې مهرباني وکړئ، په مونږ باندې نه. ځکه چې الحمدلله زموږ هسې یو 2 ټکي یاد دي. خبره په هغه چا ده چې د چا ټکي نه دي یاد، د چا نه دي یاد. په ځان مهرباني وکړئ او یاد یې کوئ. که بیا هم یاد نه شو، یا غوږ هم نو، یا خیال هم نو، بعد کې تپوس کولی شئ چې څوک روژې نه نیسي او د روژو نه انکار کوي، هغه په دې خبره باندې کافر کیږي چې وایي دا روژې پکې لا چا راوستي دي، دا روژې پکې لا څه وي. نو روژو ته د روژو نه انکار کول بیا داسې شی دي، انسان کافر کیږي په دې باندې. او که څوک روژې نه نیسي، هغه په دې باندې بیا سخت ګناهګار دی. مني یې چې روژې دي، خو نیسي یې نه، قصدن یې نه نیسي، نو هغه ډېر زیات ګناهګار دی. خو خندا ورپورې نه کوي، انکار ترې نه کوي، نیسي یې نه، هغه په دې باندې ډېر غټ ګناهګار دی، فاسق دی، خو کافر کیږي نه. بل د روژې د نیت خبره، اول خو الحمدلله زموږ مؤمنانو مسلمانانو چې بیا د روژو اهتمام په ښایسته طریقې سره کیږي، نو د شپې نه د 2-3 ورځو نه مخکې ټولو ته ښه بهتره معلومه وي او ډېر په مینه باندې رمضان مبارک دپاره تیاریانې کیږي. نو د نیت معامله خو نه راځي، خو بیا هم
د نیت دپاره د روجې دپاره نیت فرض دی که د چا نیت اونکو ټوله ورځ یې نه خوراک وکړو نه څښاک وکړو او ورځ یې همداسې تېره شوه او نیت یې د روجې نو کړی نو د ده روجه نه کېږي. یو څوک داسې و چې هغه د شپې نه نیت اونکو، نیت د شپې نه بهتره دی ځکه انسان عاجزه دی، هسې نه چې اوده شي بیا همدا شانتې په اوده پاتې نه شي، ناوخته به پاسي. بهتره دا ده چې د شپې نه نیت وشي چې زما سبا دپاره د روجې نیت دی، او که د شپې نه نیت اونکو سهار پاسېدو ناوخته پاسېدو د زوال نه مخکې بیا هم د روجې نیت کولی شي. همدغه شانتې هغه څیزونه چې په څه باندې روجه ماتیږي، په غوږ کې یا په پوزه کې دوی اچولو سره روجه ماتیږي. قصدن په زور سره خپل ځان له الټی راوستل په ډکې خولې سره هغې سره هم ماتیږي. قصدن څوک ځان له الټی راولي، الټی په دوه قسمه، یو ته ویل کېږي په ډکه خوله، یو ته ویل کېږي په تشه خوله. تشه خوله الټی هغه وي چې هغه لږې غونته معمولي شانتې وي چې انسان خپله خوله بندولی شي، الټی وله راشي خپله خوله بنده کړي یو طرف ته شي او بیا هغه الټی یو طرف ته یو خوا ته لړه کړي، مطلب دی یې کابو کولی شي. یو هغسې الټی وي چې هغه دومره په تیزۍ سره، دومره په پریشر سره، دومره په زور سره روزي چې دی خپله خوله نشي بندولی. که دی خپله خوله بندوي په پوزه په سپېږو باندې روزي، دې ته ویلی کېږي په ډکه خوله. په ډکه خوله څوک ځان له په خپله الټی راولي، په دې سره هم بیا روژه ماتیږي. دریم نمبر باندې غړغړې کول، د ته پته چې زما روژه ده او بیا هم دی غړغړې کوي او په هغې کې اوبه تېرې شوي نو هغې سره روژه ماتیږي. درېیمه په داسې څه طریقې سره د انزال وشي، که په هرې طریقې سره وي د انسان انزال وشي نو په دې سره هم روژه ماتیږي. یو داسې څیز چې عادت نه وي د خلکو، عام طور سره خلک نه خوري او هغه څیز تیر شي، الګ مناوردن نه شي، خېټې ته لاړ شي نو په هغې باندې هم روژه ماتیږي. لکه مثال په طور لرګی د چا تیر شو یا اوسپنه یا میخ د چا تیر شو نو په هغې باندې روژه ماتیږي. یا د غنمو دانه همدغه شانتې څوک عادتاً یا عام طور سره څوک غنم نه خوري، غنمو دانه یې تېره شوه په دې باندې هم د انسان روژه ماتیږي. بله ضروري او اهم خبره، یو د لوبان او د عودو لوګی، یو لوګی وي یو د خوشبو خبره ده چې کله څوک دا لوګی دا سپیلني بلکې یا عود بلکې یا اگرباتی د خوشبو والا د تیلی بلکې لوبان یا سم داسې چې وي د هغه د خوند دپاره وي، د بدن د راحت د سکون د تسکین دپاره یو لوګی وي او هغه نږدې پوزې سره وي، هغه لوګی تېرېږي په پوزه باندې یا په الک باندې، دې سره روژه ماتېږي. یو خبره د خوشبو ده، په کمره کې یو ګوټ کې د بوین تیلې لګېدلی دی، د خوشبو والا تیلې لګېدلی دی، په هغه ګوټ کې سپیلني بل کړي دي یا د خوشبو والا بل څه یو لوګی کېږي، خو د انسان له لوګی نه راځي، صرف هغه بوینګ راځي، سمیل راځي، خوشبو راځي. د خوشبو او د بوینګ سره روژه نه ماتېږي. خبره په لوګي کې ده چې کله هغه تیلې چا سره نږدې وي، سپیلني چا سره نږدې وي، هغه لوګی په پوزه یا په الګ باندې دننه کېږي، دې سره روژه ماتېږي. خوشبو سره روژه نه ماتېږي. هم په دغه کې بیا عطر او سپری هم دی، څوک عطر ولګوي عطرو سره روژه نه ماتېږي، څوک سپری ولګوي هغې سره روژه نه ماتېږي. خو سپری کې هم بیا خبره ده، سپری به په داسې طریقې سره لګوي چې د هغې هغه سپری، هغه دانې، هغه کرش یا د هغې هغه چې څه د سپری نه وځي هغه ذرات د انسان د سپېږمو په ذریعې سره یا د خولې په ذریعې سره الک نه دننه لاړ نه شي. سپری کوي خپله ساه بند کړي، خوله بند کړي، لاندې طریقې سره وکړي، په دې سره روژه نه ماتېږي. ولې هغه بیا صرف خوشبو بر راځي. او که د داسې طریقې سره وکړه چې د خوله کوله وا سپېږمې ساه یې راښکه، سپری یې پرش وکړو، هغه د سپري ذرات د ده په پوزه یا په خوله کې دننه لاړه، دې سره هم بیا روژه ماتېږي. بل یو د مسله، یو انسان نه هیرو چې زما روژه ده، هغه خوراک وکړو چې کله ورته بیا رایاد شو اوهو ما نه خو هیرو زما روژه وه،
ما خو خوراک وکړو دې سره به روژه ماته شوې وي د هغې نه بعد بیا قصدن خوراک وکړي نو دې سره هم روژه ماتېږي چاته روژه یاده نه وي په هیره باندې څومره هم ډېر خوراک وکړي په دې سره د انسان روژه نه ماتېږي همدغه شانتې سهار صبح صادق ختلی و او ده ویلې چې لا شپه ده تیاره وه ورېځ وه یا بنده کمره وه یا داسې څه حالات وو چې ده ته د وخت پته نه لګي دا ګړی ورسره نه وه یا نور داسې څه څیزونه نه وو څه آلات نه وو چې ده پې باندې د وخت تعین کړی وی ده ویلې چې لا شپه ده صبح صادق ختلی وي د خوراک وکړو نو په دې سره هم بیا د ده روژه ماتېږي بله داسې وه چې لا ورځ باقي وه لا ماښامې پوره نو شوې او د خوراک وکړو خو د ده ګمان همدا و چې ورځ پوره شوې ده ماښامې پوره شوې دی نور پرېوتی دی او په دې وجه باندې د خوراک وکړو نو په دې سره د ده روژه ماته شوه اوس په اخره کې واورئ په دې څیزونو باندې روژه ماتېږي صرف قضا ده دا څومره څیزونه چې ورته وویلی شو په دې څیزونو باندې صرف قضا لازمیږي مطلب صرف یو روژه به نیولی کېږي کفاره به باندې نشته کفاره هغه ته ویلی کېږي چې بیا به شپېته روژې پرله پسې نیولی کېږي چې په هغې کې به یو ورځ ناغه نه کېږي که یو ورځ پکې چا میس کا که خو دې کې د هر څه د وجې نه بیا به دوباره دوه میاشتې روژې کنټینیو نیسي پرله پسې به نیسي پکې به ناغه نه راولي دا څو الفاظ مې ذکر کړه الله عز وجل په اول مالا بیا تاسو ټولو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي شرمندګي د دواړو جهانونو ساتي فضایلو کې الله زموږ د ټولو رمضان المبارک کې الله هغه برکتونو کې زموږ ټولو یا الله کامله حصو کې یا الله داسې طریقې سره عبادت توفیق را نصیب کړي چې خپل ټولو تیر ګناهونه در باندې معاف کړو باقي زموږ څومره ژوندونه دي یا الله ستا د صحیح طریقې سره د اعمالو او د احکامو مطابق باندې یا الله موږ تیر کړو یا الله موږ هغسې د عبادتونو توفیق را نصیب کړي یا الله موږ د هغسې عبادتونو توفیق را نصیب کړي چې خپل اساتذه کرام خپل والدین خپل کچم ګاونډ والا غره څومره مؤمنان مسلمانان دي چې خپلو دعاګانو خپلو عبادتونو باندې در باندې هغې وبخو یا الله موږ له د داسې عبادتونو توفیق را نصیب کړي یا الله موږ له د داسې طریقې سره عبادتونو توفیق را نصیب کړي چې په دې ملک کې یا په دنیا کې څومره حالات خراب دي یا الله د دې دعاګانو د عبادتونو په برکت باندې یا الله د ملک حالات ښه شي د دې دنیا حالات ښه شي یا الله موږ له د هغې طریقې سره عبادتونو توفیق را نصیب کړي یا الله په حاضر مجلس کې کورونو کې اسپتالونو کې څومره علاجداره لا علاج بیماران دي الله خپلې لاړې ورته دارو کې د خپل کامل اکمل طریقې سره عبادت لپاره روغ صحتونه ټولو نصیب کړي یا الله چا په زړونو کې څه شرعي ارمانونه حاجتونه وي یا الله هغه ارمانونه حاجتونه یا الله پوره کړي شرمندګي د دواړو جهانونو وساتې یا الله د کبر رنګ رنګ عذابونه وساتې یا الله غلبې وری شرمندګي سختۍ ګرمۍ نه وساتې زمونږ میندې دي زمونږ خویندې دي زمونږ نارینه دي او که زنانه دي زمونږ کشران دي یا الله موږ د هغې هر وخت حفاظت نشو کولی یا الله که مشران هم دي یا الله ته ستار ذاتې زمونږ د نارینه او زنانو زمونږ د مشرانو کشرانو د نارینه ټولو په یا الله په بدنونو باندې په اعمالو باندې په اخلاقو باندې یا الله پردې واچئ یا الله په خپل زمان کې وساتې یا الله دواړو جهانونو شرمندګیانه مو ساتې یا الله موږ دلته کې د چا په مخ کې زمونږ یې ورکوټی غوندې عمل ښکاره کېږي موږ ډېر خفه کېږو موږ ډېر شرمېږو د 18,000 قومو په مخ کې یا د ټول کلي په مخ کې د ټولې دنیا په مخ کې یا الله موږ د شرمندګۍ نه وساتې زمونږ میندې خویندې زمونږ روریان خوریان زمونږ مشران کشران زمونږ نارینه زنانه یا الله ټول په خپل زمان کې وساتې یا الله زمونږ کشران ناپوهه دي کالاکان دي که جینکۍ دي یا الله د غلطو خلکو د مجلسونو په خپل زمان کې وساتې د فتنهګارو خلکو د فتنو نه وساتې یا الله د آخر زمانې فتنو نه مونږ هم یا الله په خپل زمان کې وساتې د دجال د دجالیت نه د دجال د فتنو نه یا الله مونږ ټول په خپل زمان کې وساتې د دجال د فتنو نه خلاصې قرآن عظیم شان باندې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو باندې ده یا الله قرآن عظیم شان ویلو والا په هغې باندې پوهېدلو والا په هغې باندې عمل کولو والا په هغې باندې استقامت او اخلاص یا الله زموږ د ټولو را نصیب کړي یا الله احادیثو مبارکو باندې پوهه په هغې باندې عمل په هغې باندې استقامت بې اخلاص زموږ د ټولو را نصیب کړي یا الله ډېر دعاګانې دي مخکې هم درنه غوښتي دي اوس یې درنه غواړو یا الله بیا به هم درنه غواړو
زموږ په حال رحم وکړي، زموږ ګناهونه معاف کړي، شرمندګي هم د دواړو جهانونو ساتي. په آخر د ژوند کې زموږ د ټولو کلمه طیبه د لا اله الا الله محمد رسول الله را نصیب کړي. حیا عزت پردې سره الله زموږ د ټولو مرګونه نصیب کړي.